په ضلع مردان کې د نوي کال راتلو سره د سبزیانو او میوو نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د مردان په مختلفو بازارونو کې د خلکو د وینا تر مخه د سبزی او فروټو ریټونو کې د نوي کال راتلو سره نور هم اضافه شوې ده. هم په دې هکله یو اغوستونکي وویل مونږ ته چې به مخکې کوم څیز په 10 روپۍ میلاوېدو هغه اوس په 30 میلاویږي، کوم چې زمونږ د وس نه بهر دي. سودا غشتو ته راغلی وم خو چې ریټونه مې وکته نو دونه بړاو شوي دي چې اول به کوم شی په 10 میلاوېدو هغه اوس مونږ ته په 10 میلاوېږي. یو بل اغوستونکي وویل چې د میوې په نرخونو کې بېتحاشا اضافه شوې، کوم چې زمونږ د وس نه بهر دي. چې کوم څیز د کور ضرورت دی اخلو د مخکې په نسبت چې اوس ګورو هر یو شی ریټه باندې. په دې هکله یو خرڅوونکی وایي چې مونږ ته څیزونه ګران میلاویږي، دې وجې نه مونږ یې هم ګران خرڅوو. ریټونه داسې هېواد دي چې وایي مونږ دلته په ریټ کې ګران راکوي ده او دلته کې مونږ بیا خامخا ګران خرڅوو. د چېرته ارزان راکړي نو مونږ بیا ارزان خرڅوو. د میوې په نرخونو کې اضافه کو یو خوا غریب عوام مسترد کړي، خو بل خوا د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د میوې په نرخونو کې د کمی وکړی شي. شهنام شاهین حلیمزی، عبدالولي خان یونیورسټي، مردان.